السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. عزت من مسلمانان رونو در رمضان المبارک میاشت شروع ده او د دې میاشت کې ټولو ته معلومه ده چې الله جل شانه د دین اسلام یو رکن او عظیم استن روژه د هغې عبادت فرض کړی دی. تراویح سنت دي او دا دوه خاص عبادتونه دي. د قرآن کریم هم د رمضان سره خاص تعلق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی ابتدا رمضان المبارک په میاشت کې شوی او ټول قرآن پاک د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته دا په رمضان کې راغلی دی. بیا د هغه ځای نه الله جل شانه وقتا فوقتا قسطا قسطا نجما نجما سورتا سورتا آیتا آیتا لگ لگ بیا نازل کړی دی په سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او داغه حکمت هم الله پاک بیان کړی دی. په 23 کالو کې دا قرآن پاک نازل شوی. داغه حکمت او وجه ټولې د هغې نه الله خبر دی، لیکن چې کومې الله بیان کړي نو هغه یو ده چې دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یاد شي دا قرآن او د موقع مناسب هغې ته پته ولګي چې داسې قسم د واقعات او موقعو کې الله جل جلاله دا آیات نازل کړي دي نو د هغې تفسیر و وضاحت سره ځکه صحابه کرام چې کله هغه واقع بیانوي نو هغوی وایي دې واقعه کې دا آیات نازل شو، هغه ښه ازبر یاد دي. بهرحال قرآن کریم په دې میاشت کې الله جل شانه نازل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د حضرت جبریل امین سره چې سید الملائکه ده په دې میاشت کې د قرآن پاک دور کولو، یعنی څومره قرآن چې به نازل شوی و د هغې دور به کولو، هغه به اړولو، حضرت جبریل علیه السلام به اورېدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به تېرولو. لکه جبریل هغه فرښته ده چې د هغې په ذریعه الله جل شانه قرآن پاک نازل کړی دی. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي کہ قول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. دا جبریل صفات دی او دا سے عادل عدالت والده چې هغه کې دا صفات دی او د ذریعے سره دا قرآن الله جل شانه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړ. او په کوم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو ربیع الاول په میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او د هغې نه مخکې چې کوم رمضان تیر شوی نو په هغه رمضان کې جبریل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن پاک 2 ځله اړولی دی، 2 ځله یې تیر کړی دی. د دې وجې نه د قرآن پاک د رمضان سره ډېر مناسبت دی او د دغې وجې نه د قرآن کریم تلاوت، قرآن کریم کی مصروفیت
د هغې په آیتونو کې غور او فکر کول، د هغې په معنی او مطالب او احکامو باندې ځان پوهول دا ډېر ضروري دي. ما دا عرض کولو چې الله جل جلاله په رمضان کې روژه فرض کړه. بعضې احکام الله جل شانه فرض کړي دي په دین اسلام کې، بعضې واجب دي، بعضې سنت دي، بعضې مستحب دي، دې ټولو ته مامورات دي. او د کومه نه چې الله جل شانه منع فرمایلی ده دې ته منهیات دي. دا کارونه د کولو دي دا اول، او منهیات هغه به نه کې، هغې نه به ځان ساتي. د الله د یرې نه به هغه پرېږدې، او دا اول به د الله د یرې نه کې. الله جل جلاله چې په بندگانو باندې دا احکام فرض کړي دي، دا دین په نازل کړی دی، نو د دین مقصد د الله جل جلاله خپل عباد تنگول نه دي، بلکې هغوی ته خیر رسول دي. مزدور هغه سهار نه مازدیګره پورې ځان ستړی کړي 8 ګنټې، او هغه ته دا پته وي خولې ترې بهیږي، لیکن چې کار یې نه نو پریشان وي. اگر که سوري د چرته د دیوال ناست دي، او یا د چوپال او دالان سوري ته ناست دي، او چې کله یې کار وي نو په هغې کې ښه ستړی شي، لیکن خوشحاله وي. ولې؟ ځکه چې مزدوري او دیاړي به د مازدیګر بیا مالک ورکوي. دغسې هر یو کس الله جل جلاله که مونږ ته د دې عباداتو د دین اسلام او د دې شریعت محمدیه په عوض کې هیڅ قسم د اجر اجرت نه راکولی، نو دا الله جل شانه ته ضیب وه، مناسب وه، ځکه چې هغه زمونږ رب دی، زمونږ معبود دی، مونږ جوړ کړي یو، زمونږ خالق دی. پخوا غلامان و مریان، هغه مری به په پیسو واغشتو، هغه به انسانو د مالک غونې، او بیا به سهار نه تر ماښامه پورې او ماښام نه تر سبا پورې د خپلو ضروري تقاضو نه علاوه به ټول د مولا او د مالک په خدمت کې لګیا. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعضې احادیثو کې تشبیه ورکړي د هغې سره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي آکلو کما یاکل العبد، زه داسې خوراک کوم لکه څنګه چې یو غلام او مری خوراک کوي. یعنی زر زر یو څو نوړی والم ځان موړ کم، ځکه چې اصل کار خوراک نه دی، اصل کار نور دی چې موږ سره دپاره پیدا یو. آکلو کما یاکل العبد، داسې خوراک کوم لکه چې مری خوراک کوي. نو مری او غلام به د آقا په خدمت کې لګیا و، حالانکه آقا به پې صرف پیسې ورکړي، جوړ کړی خو خدای دی، هغه زمونږ استازو پسان انسان، خو هغه به د کفر په وجه په جنګ کې چې قیدي شو، او بیا به د مسلمانانو لاس ته رالو. بیا کوم مسلمان و تر څو چې مری آزاد شوی به نو، او الله جل شانه د هغه د ازادۍ مختلف طریقې بیان کړي دي، ځکه خو اوس مریان شته نه. نو په هغه باندې د مولا خدمت کول لا فرض، او چې کله انسان الله جل شانه پیدا کړی دی، د پیدایش نه مخکې د ده ضروریات مخکې نه مهیا کول، او د پیدایش دوران کې او د پیدایش نه پس، او په بچپن او وړوکوالي کې، بیا په هلکوالي کې، بیا په ځوانۍ کې، بیا په بوډاوالي کې، تر مرګه پورې د ده ضروریات الله جل شانه ده ته مهیا کړي. د ټول نه ضروري شی زمونږ ساه اخیستل دی، هوا ده، چې دا هوا بنده شي، حبس شي، سړی مري. ځکه غټ نه غټ کاري چې هغه قرآن پاک وایي، هغه ساه چې کوم دی نو چې هغه څومره بندولی شي قرآن پاک تلاوت کولی شي، 1 منټ وي، 1.5 منټ دي شي، زیات نه زیات. د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه نور نشي ویلی. نو که یو کس دغسې بنده کې تلاوت نه کوي نو 5 منټه دي شي، هغې نه پس دی مري. دا ضرورت الله جل شانو هر ځای کې انسان ته پوره کړی، په هر ځای کې شته. بیا اوبه د نورو څیزونو نه ډېر او د دې نه کم ضرورت دی، نو اوبه هم مهیا دي هر ځای کې. بیا د هغې نه پس خوراک څښاک دی، په هغې باندې د انسان ولاړ دی، هغه د بني آدم قوام دی. او بیا نور ضروریات دي، لباس او پوشاک وغیره. هغه رب مونږ ته دا هر څه مهیا کړي دي.
که شریغه مونږ ته د دې بندګۍ په عوض کې هیڅ قسم د بدل نه راکولی نو بیا هم هغه سره دا خیر او د هغه بندګۍ بیا هم په مونږ فرض پیدا کړي هغې دې دپاره یې پیدا کړي ځکه قرآن کریم په آیت کې دا دواړه څیزونه خدای دې ذکر کړي دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما پیریان او بنی آدم د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پیریان او بنی آدم مې د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي خلقتو خلق پیدایش ته ویلږي الله جل شانه بغیر د مادې نه بغیر د ډیزاینر د نقشې نه الله پاک هر یو انسان پیدا او په بیله بیله نمونه پیدا کړی دی او هر یو انسان سره هغه ازادي چې کوم بل سره دی لیکن شکل و صورت د هر چا بیل دی په دې دنیا کې چې څومره انسانان هغه پاتې کېږي هر یو د بل نه ممتاز او پیژندی شي نو الله جل شانه خالق دی او هغه رب دی هغه پروردگار دی هغه ضرورتونه ټول مهیا کوي د هغه په بندګۍ په انسان باندې فرض دی ځکه هغه وایي چې ما صرف د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي زما خبره مني که نه زما عبادت کوي او که نه کوي هغه ته د دې خبرو ضرورت هم نشته دا د هغه خوښه ده او هغه علیم او خبیر او حکیم او قوي ذات دی قدیر ذات دی هغه هر څه کولی شي هغه ته د دې حکمتونو پته ده لیکن سره د دې هر څه الله جل شانه د انسان ته چې د مسلمان وي او د خدای خبره مني د دې عوض ورکوي او د دې دنیا نه د هغې سره تناسب اړوشته دی نه د هغې عوض هغه د جنت په شکل کې دا روژې دا مزونه دا زکاتونه دا صدقات دا حج عمرې دا تلاوت دا ذکر و اذکار چې انسان کوي الله جل شانه د دې په بدل کې جنت ورکوي تلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون تلک الجنه چې کله جنتیان جنت ته داخل شي قرآن کریم کې دا آیت اوسم شته الله جل شانه نازل کړی دی د هغه ځای بعضې حالات هغه یې درته ذکر کړي دي چې کله جنتیان داخل شي ونودو نو هغوی ته به هلته اعلان وشي ان تلکم الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون دا هغه جنت دی چې تاسو ته په میراث کې درکړی شوی دی بما کنتم تعملون ستاسو د اعمالو په وجه او ټکی د میراث استعمال کړی ځکه دی چې میراث کې مال هغه میراث هغه ذریعه ده د ملکیت د مال چې هغه انتهایی کلک او مضبوطه ده که د یو سړي زوی د هغه په ژوند باندې ووایي چې زه د پلار په میراث کې مال نه اخلم او پلار یې مړ شو بیا هم اخیستی شي که دی قبلوي او که نه قبلوي میراث د ده شی دی ده ته به رسي ځکه د چا نه مخکې نه د زنانو نه دا اخیستل دا وعدې چې ګورې که ما اخلې زه ستا رور یم د پلار په ملک کې په جیداد کې په مال کې به زما نه حصه او برخه نه اخلې هغه وایي چې نه لیکن چې کله یې پلار مړ شو دا زنانه بیا وایي چې زه یې اخلم اخیستی شي دا نشي ویلی دا سړی چې تا خو ویلي وو چې زه به نه اخلم دا ګوته لګولي وه فلانکۍ ډینګړی نه میراث داسې شی دی نو میراث انتهایی کلک مال دی چې هغه بني آدم پورې نښلي ځکه الله جل شانه د جنت دپاره ټکی چې استعمال کړی دی هغه اورثتموها تاسو ته په وراثت کې درکړی شوی دی بما کنتم تعملون د عمل په وجه او دا اسې نه دی د عمل په عوض کې دی دا عمل د الله جل شانه څخه ضایع کېږي نه دا ټول محفوظ کېږي د انسان یو ځل لا اله الا الله هغه الله جل شانه سره محفوظ دی دا عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه حدیث ته هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به الله جل جلاله یو انسان مخې ته ودرئ او د هغه په مخ کې به د هغه د اعمالنامې رجسټرې ټولې داسې خلاصي نن سبا کتاب چې کوم دی دا قرآن پاک زما مخې ته پروت دی دا په دې شکل کې دی مجلد او د دې پاڼې دي مخکې به کتاب داسې و چې هغه به داسې لف شوی او ټپ شوی به لکه د پوړ په شانته چې څنګه پوړ غونډۍ قالین غونډۍ داسې به کاغذ به اوږد او بیا به په هغې لیکل شوي او بیا به هغه راغونډ شو هغه به چې کوم دی نو په یو تورۍ غونې و په هغې کې به بند کړو دا به کتاب نو دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په تشبیه کې هغه الفاظ استعمال کړي دي چې دا سجلات د ګناهونو رجسټرې
دا به د انسان مخې ته تا حد نظر خلاص شي، په هغې کې به د ده اعمال وي او هغه به ټول بد عملونه معصیات او ګناهونه. الله جل جلاله به دنه تپوس کوي چې ای زما بنده ته وګوره دا ستا عملنامه ده، ته د دې نه انکار کې؟ دی به وایي چې نه یا رب، لا یا رب، ما کړي دي دا هر څه، دا بد رانه شوي دي، دا مې دا کړي، دا مې دا کړي، دا مې دا کړي، دا هر څه ما کړي. بیا به الله جل شانه فرمایي چې ما یا زما فرښتو چې دا لیکل کړي دي هغوی تا باندې ظلم کړی دی؟ لا یا رب. هغه به بیا وایي چې نه یا رب، ما باندې بالکل چا ظلم نه دی کړی، زه اعتراف او اقرار کوم د خپلو جرمونو دا ما کړي دي. حدیث مبارک کې راځي چې دغه وخت کې به د ده رنګ ووالی شي چې با زما په باره کې فیصله کېدو واله، ځکه چې د سړي عملنامه کې ټول ګناهونه وي، بیا به د هغه انجام سي. هغه د احادیثو نه معلوم دی چې د چا ګناهونه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، چې خیر نیکی چا ذره برابر کړي هغه به هم ویني، او چې شر یې کړي نو هغه به هم ویني. او روایاتو کې راځي چې کله د چا نیکۍ زیاتې شو نو جنت ته وځي، او چې بدۍ او ګناهونه زیات شول نو جهنم ته وځي. نو دی به وایي چې زما باره کې اوس فیصله کېږي، زه به جهنم ته ځم. په دې کې به د الله جل جلاله د طرف نه ندا وشي چې ای بنده ستا یو عمل یو پرچی باندې مونږ سره لیکلی پروت دی، هغه پرچی به راړی شي. حدیث مبارک کې لفظ راځي بطاقه. نن سبا چې په ایرپورټ باندې یا په نورو ځایونو کې کوم کارت ته استعمالی بعضې څیزونه دې ته بطاقه وایي، دغه وړه بطاقه وړه پرچی به راشي. دی به سوچ کوي چې دا رجسټرې دا دومره لوی لوی کاغذونه چې په دې لیکل شوي دي، دا او د دې په مقابله کې د دې وړې پرچی حیثیت څه دی؟ بیا به الله جل جلاله فرمایي چې موږ سره ستا یو عمل شته دی، ستا یو عمل موږ سره ضایع نه دی. بیا به الله جل جلاله هغه په یو چابړي کې واچوي او دا نور سجلات او رجسټري او فایلونه په بل چابړي کې واچوي. هغه چابړی به د الله په فضل سره دروند شي او هغه باندې به لیکلي لا اله الا الله، د الله نه سوا بل څوک معبود نشته. دا په صدق قلب سره دې سړي ویلي لا اله الا الله. محدثین حضرات وایي چې دا سړی مؤمن و، مسلمان و، او د اسلام نه پس د یو ځل چرته لا اله الا الله ویلي و، دا د ژبې عمل دی، دا هغه تصدیق قلبي نه دی، هغه د دې نه علاوه دی. ایمان شته د دومره په اخلاص سره چته یو ځل ویلي و چې د هغه اخلاص د وجه نه په دې کې دومره وزن خدای پیدا کو چې هغه ټول سجلات په بر لاړل او دا بخښته راغله. نو الله جل شانه به فرمایي چې جنت ته ځه. عرض مې دا کول زما عزتمند چې الله جل شانه سره د انسان یو عمل هغه پټیږي نه، د انسان اعضا په دې باندې دې کې ضبط کیږي، فرښتې لیکي، دا الله په علم کې دا اعمال نامې دي. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. دا هر انسان په غاړه کې موږ دا اعمال نامه هغه ځوړند کړی دا، ما ته ته نخ کاری زمونږ په غاړه کې چې موږ کوم لاکټه چولې غخ کاری، چې چا بل سمزه چولې غخ کاری، چا امبیل چولې غخ کاری، لیکن دا اعمال نامه ښکاری نه، دا د هر انسان سره تړلی. هغه سترګې زمونږ چې په هغې باندې موږ د آخرت څیزونه وینو هغه اوس پټې دي، هغه نظر زمونږ نه لګي، ړندي وو. او چې کوم د دنیا څیزونه دي هغه زمونږ خلاصې دي، وادي. مؤمن هغه ته ویلی کېږي چې هغه څه نه ویني او په هغې باندې ایمان راړي، او چې کله یې وویني او په هغې ایمان راړي نو هغه مؤمن نه دی، هغه خو به هر یو کافر راړي. په ورځ د قیامت چې کافر په سترګو باندې جهنم او جنت وویني نو دی بیا وایي چې زه ایمان راړم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بیا به وایي چې مونږ مسلمانان وی، مونږ واپس که چې مونږ مسلمانان شو، مونږ دلته ایمان راوړو. نه، دا ځای نه دی د ایمان. مونږ واپس که یا رب چې مونږ ایمان راوړو، اوس واپس کېدل نشته بس. نو دا سیزونه دا یو نظام اوسم د الله جل شانه چلیږي، او الله جل جلاله ته حساب کول ډېر آسان دی. یو حدیث مبارک کې راځي د جمی ورځ چې لنډی
پاغې کې نیمه ورځ کې به د ټولو بندګانو حساب شوی. بعضې سړی وایي چې هر یو کس به دا دومره حساب څنګه کړي؟ خبر یې څومره کړي دي، تګ راتګ یې څومره کړی دی، مزونه یې څومره کړي دي، یا معصیات کوم کوم کړي دي. الله جل جلاله په هر څه باندې قادر دی، هغه علیم او خبیر ذات دی، او انسان په بل مخلوق باندې الله جل شانه نشي قیاس کېدی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء، اللہ کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں. عرض میں دا کول زما عزتمندو چې دا عمل، دا روجے، دا مزونه، دا خیراتونه، دا صدقات چې مالی ته ورکې دا ضایع کېږي نه. الله جل شانه به د دې په عوض کې په آخرت کې جنت درکړي. او جنت څه شی دی؟ جنت هغه ځای دی چې په هغې باندې ختمه ده. بس دا قرآن پاک کې د هغې تذکره ځای په ځای الله جل شانه کړي دی. ټول قرآن پاک د جنت د تذکرې نه ډک دی، د جهنم تذکره، د جنت تذکره، لیکن د هغې اشیاء او په هغې کې چې کوم د مزې او د خوندونو څیزونه دي د هغې تعلق د لیدو سره دی، د اورېدو سره نه دی. حدیث قدسی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه فرمایي اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے تیار کی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے ما لا عین رأت، وہ چیزیں جو آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا ہے. هغه څیزونه ما یې دي جنت کې چې هغه سترګو لیدلی نه دي او غوږونو اورېدلی نه دي او د انسان په خوا خاطر کې هغه نشي. اور اردو کې متل ہے، وہ انسان خیالی گھوڑے دوڑا سکتا ہے جہاں تک جائے. د دې دنیا باندې لس چند دنیا، سل چند دنیا سړی دا په خیال کې راوستی شي. مختلف قسم بنگلې، باغ و بهار، خپل مزې ځایونه چې ته چاته وایي چې ته تصور خشته غونې کور هغه کولی شي. نو دا څومره تصور چې ته د کور کې، د باغونو کې، د خوراکونو کې، د ملبوساتو کې، د جنت څیزونه د دې نه زیات دي. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت ته علامہ قرطبی رحم الله ذکر کړي تذکرہ کې. موسی علیہ السلام الله جل شانه نه سوال وکړو، د الله پیغمبرو انبیاء کرامو ډیر تکلیفونه په ځان تیر کړي. ویچه یا اللہ تا ادنا جنتی تا سور کے. نو اللہ جل شانہ فرمائل چه ادنا جنتی تا زدا ورکم، چه آخر کے وہ چکل جنتیان جنت تا داخل شی، دوزخیان دوزخ تا. نو دی جنتی تا با زعویم چه تا دغ وقت که بدا جنتی ټولو که رستوی، ټولو که رستو، او دا ټولو رکستو زکه و تا ادناوی چه دا عمل بدمر کمزوری چه دا دن او مخ که ټول تلی. بیا با الله جل شانہ ته فرمایي چې تا په دنیا کې بادشاہان اوریدلیو، پلان کې او ډینګړې او غټ غټ بادشاہان، غټ غټ بادشاہي هغه سر نعمتونه، په هغه کې او سلور بادشاہان هغه مبارک وایا، هغه تاسیسو د هغه حکومتونه ذکر کاغه به ذکر کی. بیا به الله جل شانہ فرمایي چې هغه سره کوم کوم نعمتونه او دادا او یا رب. بیا به الله پاک فرمایي چې هغه کوم کوم خوندونه دنیا نه غشتیو، دادا یې غشتیو چې تا ته داسې درکم نو دغه بس دي. دی به خوشحال شي چې ولې نه یارم دا ډېر شی دی. بیا به الله پاک ورته فرمایي چې ما دام درکړلو، د دې په لس چنده مې نور درکړ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث مبارک کې فرمایي نو دغه وخت کې به د ادنا جنتی وایي، ځکه چې دی وایي چې جنت کې ځای نشته. دی وایي چې یا الله ته خو رب ما سره ټوکې مه کو، یعنی دومره ځای راکړه چې سر مې پټېږي، ځای نشته. نو الله جل جلاله فرمایي چې زه سره مذاق نه کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موقع وخندل. دی وایي چې ای الله ټوکې را سره مه کو، په رښتیا باندې راکړه. الله پاک به ورته فرمایي چې نه ټوکې نه کوم، په رښتیا یې درکړو. ای به حیران، الله جل شانه سره دومره وسیع کائنات دي. دا خو د دنیا سائنسدان، فلکیات والا، سفلیات والا، فلان کې ستوره ښکاره شو، ډینګړې ستوره ښکاره شو، دریاف مکو،
دوربین ولګي پاغي کې وویني دا وشو. زمونږ خیال لا دی چې دا ډېر زیات وسیع شی ولیدی شو. د انسان پہنچ د الله جل شانه یو ادنا مخلوق ته وشنو دی ډېر لوی لا پیولي ډېر غټي خبرې کوي. د الله جل شانه وسیع کائنات دی. یو حدیث کې راځي چې ادنا جنتی ته به د دې ځمکې عمره د ټولي دنیا عمره جنت ورکړي. دی به حیران شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د دې اعمالو په عوض کې الله جل شانه جنت رهایش هغه همیشه دی. د دنیا عمر 80 او یا اتیا سلور نیم شل سل کاله شپږ شل کاله دي شي 130 140 150 یو نیم سل کاله دي شي ختم شي. بس چې څومره منډې والے په ټول ژوند کې څومره تعلیم کولو څومره تحقیقات کول څومره مال جمع کولو مختلف قسم تجارتونه کول هغه ټول ختم شول. بس د هیڅ شي په کار رانل. دیم لاړو خاورو دا غریب او فقیر او مسکین هم لاړو خاور. دا د دنیا ژوند دی. د جنت ژوند هغه همیشه دی هغه ختمیږي نه. په دنیا کې سړی ځوان وي لک وي ځوان وي بیا بوډا شي بیا زوړ شي بیا خلک وایي چې ته ګډې وډې وې مازغه کار نه کوي. په جنت کې زړېدل نشته. 3 کالو په عمر کې به هر یو کس او د 3 کالو عمر داسې دی چې دی کې د انسان ځواني پخه شوي همیشه به دغه سی. بیماری نشته. هلته بیماری نه راځي دلته بیماری راځي. او بیماری سره د مؤمن الله جل شانه ترقی کوي. یو دیهاتی و باندې چیرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل ملدم پیژنې؟ وی چې ملدم څه شی دی؟ وته فرمایل تبدا وی تب څه شی دی؟ ودا بدن کې دردونه راپورته شي د سرمنې او د غوښې ترمنځ بدن ګرم شي او ټول بدن خوږي. وینا دا خو نه پیژنه په ما کله نه درغلی. بیا وته فرمایل چې صداع سرخوږی پیژنې؟ وی چې نه. ودا څه شي؟ ودا سر خوږیږي رګونه پړکار کوي سړی وایي چې سر مې ماتیږي. ټول ژوند کې مې نه دی لیدلی چې دا څه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غرابي داسې شاکه روان شو وی که څوک جهنمی ګوري دا دی. په دنیا کې تکالیف راتلل په انسان باندې کېږي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. امتحانات سخترین د انبیاء وي بیا چې انبیاء ته څوک نږدې دي او چې کوم سړی تندرست وي ټول عمر هغه باندې بیماری نه راغلی هغه د خپل ایمان باره کې سوچ وي دا د لپاره خطرناک. لیکن جنت کې بیماری نشته. دلته کې بول او براز دي خوراک اوکا هر یو خوشحالی سره غم دی. خوراک اوکا چې ډیر خوراک کې چې د خوښوي نه بیا به جیسې نه خېټه مې خراب نشي او زما خېټه خراب سمې خورلې نه دي خېټه مې خراب 3 ورځې وشو مسلسل چې کله روزه ده نو پیچس مې کېږي. دا غم وي سړي سره خوراک چې کې ښه څیزونه به د مخې ته پراته لیکن دا غم مې وي چې خورم خېټه مې خرابي. هلته کې دا غم نشته. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چې څومره خوري خوره او چې کوم لذت په ډومبۍ نوړی کې محسوسولو په جنت کې هغه لذت په پرستۍ نوړی کې وي. دلته په ډومبۍ نوړی کې لذت وي چې اخیری کې نو بیا هغه لذت او خوند نی. هلته بول نشته براز نشته لوی بول نشته واړه بول نشته. د جنتیانو د بدن نه چې خولوزي هغه به د ګرمۍ د وجې نوزي د خوند د وجې دپاره بوزي. هغه به سي د هغې بوی به د مشکو په شان وي. ګرمي نشته یخني نشته. دلته زمهریر یخني وي سړی ته تنګ شي ګرمي داسې وي سړی ته تنګ شي. هلته دا څیزونه نشته. هلته کې وخت داسې دی لکه سهار مست وشي نور راختو ته لږ ټایم پاتې چې ټوله دنیا رڼا وي روښانه وي لیکن هیڅ تکلیف سړي ته نه. دا هیڅ قسم څیزونه نشته. الله جل شانه جنت داسې پیدا. حضرت جبرئیل علیه السلام ته الله جل جلاله چې کله جنت او دوزخ جوړ کو دا جوړ دي تیار دي ښه جنتونه. الله پاک دې زموږ نصیب کی. ځکه د الله رسول یو حدیث مبارک کې فرمایي چې په رمضان کې د الله نه جنت ډیر غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ. اللهم انی اسألک الجنه واعوذ بک من النار. یا الله جنت سوال دنه کوم او د جهنم نه پناه غواړم. د جنتونه جوړ دي. یو فرقه رشیوی د معتزله گمراه
هغه وی جنت نه دی جوړ، جهنم نه دی جوړ. هغه د هغه لارې چې کوم احادیثو کې د اهل سنت اختیار کړي د صحابه لار د هغه خلاف. که یو سړی اوسم د هغې نظریات وي، هغه به وي عذاب قبر نشته، هغه وی تله د میزان نشته، منلو یې قرآن، لیکن دا خبرې کولی. نو جنت او دوزخ شته دی، جوړ دي، هغه وی رستو به جوړي. الله جل جلاله جوړ کړي، هر یو شی تیار دی، او د هر یو کس په دنیا کې چې دی وجود شته، د ژوند تیری د په جنت کې هم ځای شته او په جهنم کې هم شته. او چې کله د جنت ته لاړ شي د عمل صالح په وجه باندې ایمان قبول کو، نو د جهنم هغه ځای به کافر ته ورکړی شي، یهودي ته، عیسائی ته، بل یو کافر ته. د هغه په عذاب کې به نور اضافه وشي. او د کافر د پاره هم جنت کې ځای جوړو، د هغه ځای به جنتي ته ورکړی شي، د جنت به نورم وسیع شي. او هلته به د دې وسعت، دلته سړی وایي چې سړی 20 کناله کور وي، په هغې کې به دی څه کوي؟ هلته به پته ولګېږي، هلته به جنتي چې کوم دی نو په هغې کې خوشحال وي، او د هر ځای نه به د هغې مزې او خوندونه اخلي. نو الله جل شانه چې جنت جوړ کو، حضرت جبریل ته وفرمایل چې جبریل دوکه لاړ شي جنت وګوره ما څنګه جوړ کو. جبریل علیه السلام چې جنت وګوري، هغه به وایي چې یا الله، جنت خو دې داسې ځای جوړ کړی دی چې کوم یو کس د دې جنت د نعمتونو باره کې اوري نو څوک به بهر نه پاتې کېږي، هر یو به جنت ته راځي، زور به لګوي، کوشش به کوي، یو په 10 چنده، یو په 20 چنده. بیا الله جل شانه د هغې نه یو شپول چاپېره کو، لکه څنګه چې چا باغ کرلی په هغې کې ګلونه وي مختلف قسم، خو د هغې نه ګیر چاپېر غني وي، غني د غنو شپول وي، باړ. هغه شپول یې چاپېره کو د مکارهو. حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات، حدیث مبارک تے. جنت کے ارد گرد مکارہ ناپسندیدہ چیزوں کی بھاڑ لگا دی گئی ہے، اور جہنم کے ارد گرد شہوات کی بھاڑ لگا دی گئی ہے. د جنت نگیر چا پیر د مکارہ شپول لے، د مزدے ساڑھ کے بے کے، گرمائی کے بے کے، روجہ دا ورځ دوی امي نسی، ک لنډي امي نسی، ک جمع امي نسی، ک وړه امي نسی، دا مکاری دي. نفس دا چرته خوغی خوراک سکاک دی وی چې څوک په خېټه مین دی او خدای پاک نه مني او آخرت نه غواړي، نو کافر خود ټول دغه سي دي. کله کله مساغه مسلمان هم هغه بیان نه نسی، هغه دا خو ګرانه ده، دونو چیزیں نہیں ہو سکتی. نو دا مکاره دي. او دس کول په یخ کې، په ګرم ورځ کې په ګرم اوبو باندې او دس کول، چرته اوبه یخې وي چرته ګرمې وي. روژه نیول، زکات ورکول، مال لې ګټلی دی. او اوس چې کله 1 کروڑ روپۍ شو نو په هغې کې 2.5 لکه روپۍ زکات به وباسې، نو 2.5 لکه باندې د زړه چرته کېږي، ځکه چې ډېرې په ګرانې ګټلې دي. دا مکاره دي. دا جنت په دې کې الله جل شانه پټ کو. مز، روجہ، اودس، غسل، زکات، حج، عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت د قرآن کریم. نو جبریل علیہ السلام چې کله وکته وی اوس وګوره چلاله وی یا الله مشکل د جزو کو تلاړ شي، ځکه چې هر یو وایي چې دا خو ګران دي. 15 وخت د ورځې مسکول، ټول کال ټول ژوند کې چې څومره ژوند دی ابو چې دا خو ګران دي. زکات ورکول دا ګران دي. دغه مکاره وکه او چې کله سړی ملا وتړي دی ته نو دې کې لذت ته دا الله په لار کې سر ورکول، وینه تویول، دا مکروه شی دی، نفس ته ګران دی. لیکن چې کله پکې قدم کې دی او ملا دې وتړله نو دغه وخت بیا لذت دی. حدیث مبارک کې راځي چې شهید د الله په لار کې چې شهید کیږي، د کافر د لاسه کافر سره مقابله کې شهید کیږي، نو دته د شهادت په وخت کې هغه تکلیف دومره محسوسیږي لکه څنګه چې نری میږې ته اوچی شي، میږې چې دی اوچی که قرص النمل، میږي چې در باندې چکو لګولو هغه مر در محسوسیږي. بس دغه وجه ده چې په خپل کټ پوزي مري نو هغه تکلیف محسوسوي، ځکه چې هغه خو نه دی د انګري میدان ته. نو دا شهید به په ورځ د قیامت وای، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس به په قیامت کې دا ارمان نه کوي چې زه دنیا ته لاړې سوا د شهید نه. شهید وایي چې یا الله ما بوزه چې بیا شهید شم ستا په لار کې، ځکه چې هغه خوند او هغه لذت هغه وخت کې تکلیف دا محسوس کو، او تکلیف سره مسلسل هغه حورانې او د جنت هغه د خدمتګار هغه ټول بوتل اسپنامه ولاړي چې راځه
رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو کسو جلیبی بیا دیږي، بعض احادیثو کې د نوم ذکر دی، بعض کې ذکر نه دی، اسود باندې یادي رشتہ چانه ورکولا وېدو کفلان کی تلاړ شي چې رشتہ درکې هغه ته ور وټکولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ورکو، هغه ته وی صبر وکړه ته پوس کوم کور کې خدي وی چې فلان کې راغله دی اډیر بدرنګو غریبو هیڅ نو وجد ته څوک لور ورکي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی خو نه دی چې د بار اجتماع نه وړ. بعض خلک په دنیا کې دا غټه غټه خبرې کوي، دیندار تقوادار متقی هغه ته نه ورکي، د ته څوک رشتہ ورکي چې څنګه دا خبرې وکي هغه کس واپس کېدو وی چې زمونږ سلاره نه لا هغه لوري ناسته وا په ګټ کې چرتاغه ووریدل. مور ته وی چې سدي وی چې دغه څه چللې وی دا الله رسول راستوله د زه تیار ام رښتې. لار ته مې وای چې لاړ شي د الله رسول خفه نشي ناراض نشي، فورن په منډه منډه لاړو حالت کې هغه کس ورسېدل اور پسې دی لاړ وی چې یا رسول الله ورکومې داغه نکاح شو. بیا هغه پسې متصل د خځې ته سامان مامان برابرولو د جنگ اعلان وشو، د جهاد ته لاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی چې جنگ بس شو، وی سوک سوک نشتا یعنی سوک سوک شهیدان شو، وی فلان کې فلان کې فلان کې. بیا وته فرمایل چې نور سوک، وی فلان کې فلان کې فلان کې. د دینم جوان غشت رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې زمام یو مرګری نشت. حیران شو صحابه چې دا سوک، وی جلیبی وګورئ. صحابه کرام لړ ګرځا په چې وی کته جلیبی شهید دی او دا هغه سره ګر په خوا کې او کسان دي هغه مړ دي کافر، هغه کافر قتل کړي دي وجلی دي بیا دیم چا شهید کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا او کس کافر قتل کړي دي او بیا دې شهید شوی دی، دا هغه سر په خاورو کې ککړو غیر واغشت په خپل زنګون مبارک کې. صحابه کرام وایي چې موږ ته حیران شو چې دا الله رسول په زنګون باندې جلیبیب سر پروت او به فرمایل چې هوران اوس د استقبال کوي او هغه خلکو ته دغه ورسور کې لور خو نه ورکوله پګرانه ورکوله خدا اوس هغه ته یوس عرض می دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه د پاره چې څوک دغه مکاره دغه د ناخوخی سيزونه په دې کې قدم کیږي بیا الله جل شانه هغه آسان کی. د جمعې په ورځ باندې چې تاسو دې جمعات کې یو ځای کېږي د دې په بدل کې به الله جل شانه په جنت کې به د دنیا د هر یو عمل په بدل کې الله جل شانه داسې خوشحالي درکړي چې داغه بصحت دي. سعید ابن مسیب رحمه الله یو تابعی دی، مشهور تابعی دی، ګڼ شمیر صحابه کرامو نه علوم او احادیث غشتي. د استاد په صحابو کې ابو هريره رضی الله عنه هم دی. دی وی چې ابو هريره رضی الله عنه سره یو ځل لاړم، ما ته وی چې راځه بازار ته څه شی غشتو ورځ د جمعې او سحر ټیم کې. وی چې لاړو مونږه، ما ته وی چې سعید دعا وکړه چې الله جل شانه ما او ته د جنت په بازار کې یوځي کی. ابو هريره رضی الله عنه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او سعید ابن مسیب تابعی دی او هغه ته وی چې دعا وکړه چې الله جل شانه موږ د جنت په بازار کې یوځي کی. سعید ابن مسیب رحمه الله ته وی چې جنت کې او بازار وی ځکه چې مونږ خوریدلی چې جنت کې به الله جل شانه هر یو شی مفت ورکوي، نو بازار خو هغه دی چې کوم د دکانونه او دکانونو کې اشیاء خرڅيږي په پیسو باندې، نو جنت کې پیسې څوک ورکوي. نو ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې او جنت کې به بازار وی خو لا یباع فیها ولا یشترى، هغه کې باغشتل خرڅول نی چې کوم شی ستا خوخي هغه به تا ته راځي. د بازار د دې سر نه تر هغه سره پورې څومره مارکیټونه څومره دکانونه د مختلفو اشیاء چې هغه دنیا کې په تصور کې نه راتلل، هغه چې کوم شی غواړي هغه به درځي. بیا فرمایله ابو هريره رضی الله عنه چې جنت ته چې کله جنتیان لاړ شي او هر یو کس خپل ټکانې ته ورسېدو، هر یو په خپل ځای باندې خوشحال وي، هلته به غم نه وي، چا سره به کس کینه نی، چا سره به حسد نی. دلته کې په دنیا کې یو سره عرب پتی شي یا بعض خلک وایي چې دا دنیا په سرمایه دارانو کې
امیر ترین کس ته، لیکن د حرس لا نورم وی. جنت دا سه ځای دی چې پاغه کې به هر یو جنتی په خپل برخه باندې قانی وي او هغه به دومره وي چې د ضرورت به وته ني، خوشحال وي، درجه به پکې وي اعلی او ادنا. لیکن هر یو وای چې زسمره په مزو کې امدا سي بل څوک نشته. په دنیا کې چې کله سړی په فقر کې داسې خوشحالي او د خپل ځان په مزو کې غړي د نور په مقابله کې دا جنتی ژوند دی. سره دا فقر، سره د پیسو د نشوالي، چا نه سوال نه کوي، چا ته لاس نه وګدي، چا سره هرس نه کوي، چا سره بدنیتی نه کوي. دا جنتین ژوند الله جل شانو په دنیا کې نصیب کړي. نو ابو هريره رضی الله عنه فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دا حدیث روایت کولو چې هر یو جنتی خپل خپل ځای ته لاړ شي، بیا به د الله پاک د طرف نه اعلان وشي، بیا به د الله جل شانو د طرف نه اعلان وشي. اعلان ودای چې تاسو ته ما دعوت کړی دی ځئ او فلان کی بازار ته لاړ شئ. نو په دنیا کې چې کومه ورځ د جمعې وه په دغه ورځ باندې به هغه بازار وي په جنت کې، او جنتیان به د خپل جنتونو ته هغه جنتونو نه هغه ځای ته لاړ شي. په هغې کې به دوکانونه، په هغې کې به داسې اشیاء وي چې هغه په دنیا کې چا نوم هم نه اورېدلی. تر دې پورې بعضې روایاتو کې راځي چې انساني صورتونه به هم پکې وي. دلته کې ته خپلې کپړې بدلې، نو هلته کې خپله سرمن بدلې، نو بدلولی به شي دا ډیزاین مې خوښ دی، هغه سی به شي، هغې نه مخکې به هم ته حسین وي چې دا داسې جوړېدل مې خوښ دی، هغه سی به شي. دا به هم پکې وي. نور خوراکونه او څښاکونه خو لا پرېږده. بیا به دغه جنتیان په هغې کې ګرځي، د بازار د دې سر نه هغه سره پورې چې د چا څه خوښي. په دې جنت کې به ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې د یو بل سره ملاقات کیږي. دا د خپل رور سره، د پلار سره، د مور، د رونو سره، د بچو سره، د دوستانو سره، د یارانو سره، د بایبندو سره، د ټولو سره، د استادانو سره، د مشایخو سره ملاقات بکی. ادنا او اعلی به په دې کې یو ځای کیږي. بیا چې د هغې نه فارغ شي، بیا به د الله جل شانه دربار وي. هلته راشي، الله جل شانه سره اوس په مجلس کې ناسته دی. الله پاک دې زمونږ نصیب کړي او الله باندې د دنیا کې د ګناهونو د معصیاتو نه وساتي، او خدای دې کړي ګناهونه راته معاف کړي چې په دې ګناهونو باندې بوخت او ککړ لاړ شو، الله جل شانه سره مجلس کې څنګه کړي. بیا به الله جل شانه آلته به انتظام شوي د هر یو جنتی دپاره به خپل نشست وي، کرسی، او هغه به د مختلفو څیزونه جوړي، یاقوت، زمرد، مرجان، لؤلؤ یو ملغلره ده په سمندر کې، هغه په صدف کې جوړیږي. صدف سپی ورته موږ پښتو کې وایو. په دې سمندر کې یو حیوان دی، هغه د الله په قدرتونو سره په سمندر کې وي چې باران وریږي په سمندر د غټو څاڅکو نه د سمندر پورته مخ ته سطحې ته راشي، دا خوله وازه کړي، بیا چې پکې څاڅکی پروزي د اوبو غټ، نو بیا خوله بنده کړي. دغه څاڅکی چې دی صدف او سپی ته پروزي، نو دا لاندې لاړه شي. بیا دا د سمندر دی چپو سره دا رګړې خوري، زی راځي کاڼو سره، شګو سره، د الله په قدرت په هغې کې د هغې څاڅکي نه ملغلره جوړه شي. دې ته لؤلؤ وایي عربۍ کې ملغلره. د جنتي به قصر او ماڼۍ او بلډینګ ځان ته وي په جنت کې، او خیمه به وي، تنبو به هم وي. هغه خیمه به د دې لؤلؤ نه جوړوي، او هغه به 15 میله، د هغې یو ګوټ د بل ګوټ نه 15 میله زاویه به وي، او په هر یو زاویه کې ګوټ کې به خپل اهل ناست یو بل به ویني نه، د جنت ښځې به هم یو بل ویني نه. دا کومه ښځه چې په هغې باندې د پردي سړي نظر ولګي دا جوټه شي. کوم سړی چې خپله ښځه هغې ته د بې پرګیرۍ اجازت ورکوي چې بازار ته ځه، څنګه ځې هغسې ځه، سر به بر کي، مخ بربند کي، د دې خوند ورک شي. د بادام د ګیرۍ خوند او لذت هغه وخت دی چې بادام پوستک کې بند دی. د غوز او د اکوړ د ګیرۍ لذت او خوند هغه وخت کې دی چې په پوستک کې بند دی، چې د پوستک نه راووتو یو دوه ورځې پس چې کوم دی نو هغې بیا خوند نی. دغسې کومه زنانه چې هغه په پرده کې وي او زنانه ته خپله ژوند خوښ هغه دی، هغه زنانه د هغې خپل لذت په هغې کې دی چې هغه وایي زما باندې د خاوند نه علاوه د بل چا نظر نه لګي. دا د هغې خپل اصلي روح دی، تقاضا ده، فطرت یې دی.
کومه زنانه چې هغه بهر تلل او په سړو ته کتل خوښۍ دا د هغې طبیعت او فطرت نه دی، دا بدل شوی دی. چې بدل شوی دی اوس دا ښځه پاتې نه شوه نو خوند هم نشته. نو جنت کې به یو بل هغه به ویني نه، ځان ته به بیل، صرف دغه جنتی او دا خاوند به د هغې سره ملاقات کوي، بس د هغې لذت به بیا ډېر زیات. نو دا کرسی به پرتی وي، په دې باندې به جنتیان کینی. او حدیث مبارک کې راځي چې ادنا جنتی د پاره به د مشکو د کافورو غونډۍ وي، ډیرۍ په هغې به ناستي او هغه به وایي چې زه د ټولو نه اعلی یم. او حدیث مبارک کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې ادنا جنتی، نو په هغې کې به سره دا وفرمایل وما هم فیه من دنی، په هغې مجلس کې به څوک دنی نی، یعنی حقیر او ذلیل کس بنی، هر یو به ځان خپل اعلی ګڼي. زه ډېرو نعمتونو کې بیا چې کله دا نشست جوړ شي، ټول جنتیان جمع شي، الله جل شانه به اسرافیل علیه السلام ته ووایي چې پاسه اوس یو نظم ووایه. د اسرافیل علیه السلام به داسې آواز کې نظم ووایي چې هغه آواز به چېرته چا اورېدلی، نغمې په آواز کې، هغه مجلس باندې به د هغې یو عجیبه کیفیت او اثر وي. ما سوچ کولو چې حدیث مبارک کې اسرافیل علیه السلام تذکره د نورو فرښتونه، د هغې وجه مې ذهن ته دا راله چې اسرافیل علیه السلام به د قیامت شپېلۍ هم وایي، نو دې شپېلۍ سره به په خلکو زړونه وچوي. نو هغې ته تکلیف هم د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ نه رسېدلی و. نو په جنت کې به د هغې مداوا او تدافع او علاج الله جل شانه په دې شکل کې کوي چې اسرافیل علیه السلام ورته نغمه وایي. نو هغه جنتیان به حیران شي، عجیبه کیفیت. بیا به هغې نه پس پورته د سرونو د پاسه وریځې راشي. ابو هریره رضی الله عنه حدیث بیانوي، وریځې چې کله راشي جنتیان به ګوري چې دا څه قسم ته وریځې، ناشنا وریځې. بیا به د هغې نه د مشکو، د عنبرو، د قیمتي خوشبویانو چې هغه دنیا کې صرف نوم اخیستی شي لیکن حقیقت دا نه دی، هغه څه نور څه خوشبویانې، د هغې باران به ترې پشم به ترې راوورېږي پونه، او هغې سره به د ټول جنتیان داسې معطر شي چې داسې خوشبوی به د خپلو جنتونو کې نه استعمال کړي. د هغې نه وروسته به یو هوا وچلېږي او هغه هوا هغې سره به د جنتیانو شکلونه صورتونه بدل شي. مخکې چې کوم حسن و جمال و په هغې حسن و جمال کې به نور هم فرق راشي، یعنی نور به هم ښایسته شي. بیا به الله جل شانه جنتیانو ته وایي چې زما بندگانو، تاسې قرآن پاک کې او احادیثو کې کوم لوستي و د پیغمبر په ذریعه، ما تاسو سره کومې وعدې کړې وي هغه هر څه مې درکړل. جنتیان به وایي چې یا الله تا خو ډېر زیات راکړه. بیا وګورئ څه شی خو پاتې نه دی. جنتیان به وایي چې یا الله دې کې کوم شی پاتې، دا خو زمونږ د سوچ نه بالاتر څیزونه دي. هغه ځای کې به هم علماو ته ضرورت وي، په میدان د حشر کې به هم علماو ته ضرورت وي. نن سبا شیطان د عالم او د عامی په منځ کې فاصله پیدا کوي. اغیار علما ختمی، اهل علم ختمی، اهل الله ختمی چې دې مجالسو ته مزئ. لیکن دغه ضرورت په دنیا کې هم دی او دغه ضرورت په میدان د حشر کې هم دی او دا ضرورت په جنت کې هم وي. په میدان د حشر کې بدای چې هغه یو ورځ 50,000 کاله ده او هر یو سړی په خپلو خولو ګډوب وي، خلک به وایي څوک؟ نو علماو ته به لاړ شي، به پیژني میدان د حشر کې فلانکي دغه وخت کې څه کول پکار دی. بیا به علماو ورته وایي چې آدم علیه السلام ته لاړ شي، هغه پیغمبر دی چې سفارش وکړي. آدم علیه السلام ته چې لاړ شي خلک هغه به ورته وایي چې ما نه خطا شوي ده، ما ته یې وایي چې دا میوه دا ونه مه خوره، ما ترې خوړلې ده. نوح علیه السلام ته لاړ شي، نوح علیه السلام وایي چې زه هم نشم کولی دا کار. فلانکی ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي، فلانکی ته لاړ شي، فلانکی ته. په آخر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ خوږ پیغمبر ته راشي. خلک سختی ده، تکلیف دی، عذاب دی. بعضې به دومره تنګ شي په هغه عذاب کې خولو کې چې وایي به چې جهنم ته مې واستې خو دې عذاب نه مې لري، څه فیصله دې وشي. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته په سجده پروزي. الله پاک به ورته وایي چې ارفع راسک سل تودا وشفع تشفع، سر پورته کړه او چې څه غواړې هغه در کوم، او چې د چا باره کې سفارش کې سفارش.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بشفارسو کې حساب کتاب وشي بیا به د خپل امت لپاره کې دې ځکه د علماء ضرورت په جنت کې به دا خلق بیا جنتیان به نور چې کوم عالمان نو هغه به اهل علم توي چې اوس دې ټیم کې ستې وواړو الله پاک فرمایي چې کوم یو شی دی وواړي ایمان ز سوالو سششته دی نه ای بو ته وای چې دیدار دی وواړي زیارت یا الله ته مونږ ته ځان وخایا چې مونږ ستاسو زیارت بیا به الله جل شانه خپل زیارت وتوخی هغه چې وشي نو جنتیان وای چې د دې نمخ کې مونږ ته یو نعمت هم داسې نه دی راکړی شوی لکه څنګه چې الله جل شانه دیدار کې به دومره لذت او دومره خوند یو حدیث مبارک کې راځي چې هر یو جنتی سره به الله پاک خبرې کوي په دنیا کې یو مجلس وي په حجره کې ناستي خلک په بیٹک کې ناستي یو وزیر دی یو مقتدا دی یو لیډر دی یو مشر دی چې چا سره خبره وکړي نو دا نور ورته زیریږي چې د سره وګوره څه تعلقات دي یو ځل زه یو واده په دې پیسي کې هغه زمانہ کې پرویز مشرف راغلی نو هغه حال کې چې رادن نشو هغه واده کې ذمه دوم نور علماء مو پکې حال ته چې رادن نشو نو چا سره لاس نو ملاو کړي نو هغه چې چا دعوت ورکړي او هغه ما سره ملاو کو اول بیا نور علماء سره او دا غټ غټ کسان ناس دوغې سره نو ملاو نو چې څنګه ما سره ملاو شو لاس ملاو پرویز مشرف هم پیژندوګا هغه بیا وروسته چې مونږ راووتو نو یوم ما ته راځي بل هم راځي چې تا څه تعلق وسره څه چل زه حیرانم چې دا خلک ولې راځي مطلب دا چې ستاسو مخکې نه پیژنګلو ما ورته یو مونږ سخي سره ولیو ما ته څه پته ده زه دې څه پیژنم خو کس راوستو ما سره زه ورته پاسېدم هم نه خو چې کله نږدې رالو نو بیا مرګري مخکې نه پاسېدم ما ورته یې مه پاسوي علماو نو چې کله بیا نږدې رالو اول المصافه ما سره وکړه بیا مولانا سنجان صاحب رحمه الله نور حضرات مو بیا هغوی سره هغوی بل ځای کې ناست هغوی څخه بیا لاړو وړومبی لاس یې ما سره ملاو نو یو هم راځه ما نه تپوس کو د چایو په وخت کې چې دې سړي سره ستاسې تعلق بل هم راځه بل هم را غټ غټ لونګۍ واله غټ غټ وحدو واله په جنت کې به الله جل جلاله دیدار وي هر یو جنتی سره به الله جل شانه ملاقات کوي دا عظیم نعمت سړی حیران شي زمونږ رب هیڅ چاته محتاج نه دی هغه په هر سیز باندې پوره دی هغه ته د چا ضرورت نشته دا هر څه چې پیدا کړي دی الله جل شانه دا صرف او صرف د خپل بندگانو د خوشحالولو لپاره لوګونه معمولی غونې حرکت کول پکار دی بس دا دنیا مونږ خوګه کو الله جل شانه ناراض بیا به الله جل جلاله په د باندې سر ټیټ کی وي الله پاک د بندیانو په شان نه دی لیس کمثله شیء داغه باره کې چې کوم تصور ستا مضغوط راځي غو واسه خدای داسې نه دی شیطان کاته یو تصور چې هغه څه نه دی بیا به الله جل شانه داسې خبرې دی هر یو جنتی سره کوي چې نور به نوري او بیا په هغه غب شپ کې وته دام وایي چې فلان کیږي کې دا ګناه کړی و یاد دی دا اب جنتی برنګ زیړ یا الله ولې معاف کړی دی نیمس وی معاف کړی مې ځکه خو مې دې ځای ته راوستی د دې و بل لذت او خوند وي ځکه چې یو سړی جرم هغه یاد وي او بیا وایي چې معاف کړی بیا به د هغې نه پس دا جنتیان خپلو کورونو ته چې لاړ شي نو کور کې چې کوم بیبیانې د دې انتظار کوي څه به د جنت حورانې وي او څه به د دنیا ښځې وي د دنیا ښځه او بیا داسې نه یو حدیث مبارک کې راځي چې دلته خو ټول آلایش چې بوډۍ شي بیا یې ترنه کرکه کېږي او د انسان په بدن کې چې سرمن کوزه کې ودن نه وګورې نو ټول ګند دی لیکن جنت کې یو حدیث کې راځي چې په هغې کې به دوه ښځې الله جل شانه ورکوي هغه به داسې چې د هغې د پنډۍ د نلي هغه مغز به بار نه ښکاري سرمن غوښه اډوکې تاسو وایئ چې دا خو بد لګي مونږ چې ماشومانو زمونږ سره سیندونه دي دوه د دوه سیندونو منځ کې زمونږ کلی دی جهانګیري اباسین او لنډیسي مونږ به په دې څادر کې میان نیول په هغې میانو کې به کله کله دا واړه بچي میان رالل نو هغه به داسې وي د شیشې غونې بیا به مونږ رڼو اوبو کې هغه صفا کړو نو هغه به دومره خوند کولو په هغې کې به د هغه پنجر او د هغه غلشې ښکارېدې خو د هغې به رنګونه او شین سور زیړ
او ډېر عجیبه خوند به کولو. نو زما دې ټیم کې هغه یاد شي چې داسې بني چې هغه به بدلږي، هغه به انتهایی حسن وي. چې کله دا جنتیان لاړ شي نو دا ښځې به ورته وایي چې تاسو خو چې تلي وئ یو شان وئ، چې رالی نو بل شان. ستا حسن خو د هغې مخکې نه ډېر زیات بدل شوی دی. نورم دی چې هغه ښځه ووینو نو د هغې حسن به هم بدل شوی، هغې ته هم الله جل شانو دا نعمت ورکوي. نو دی به هغې ته وایي چې ستا حسن خو هم د هغې نه ډېر زیات سیوا شوی. ټول عمر به د جنتي په دې حال کې تېرېږي. الله پاک دې زموږ نصیب کړي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا دنیا کې دا لږ تکالیف دي، لږ، او بیا همیشه دلته کې کاروبار کې غم دی وسره، پیسې راځي غم دی وسره، بسترې او اسبابونه دې په کور کې ډېر دي غم دی وسره، فرشونه جوړې غم دی وسره. سړی د کاڼو فرش جوړ کې بیا وایي چې په دې د پاسه قالین او کارپټ پکار دی، هغه کاڼو هغه رګړایي کړي وي یا تاوان یې پې کړی هغه پټ شي. بیا چې قالین قیمتي واشي بیا وایي دا ګندګي په دې باندې چاندي پکار ده، سپینه کپړه پې پکار ده. او بیا ماشومان دننه نه پرېږدي چې دا ګنده کېږي، نو مازغې خراب شي، دې سره ټول عمر په غم کې تیر شي. داسې ژوند دی. هلته په جنت کې چې کوم دین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہوگا جنتیوں کے ساتھ. اللہ پاک دې زموږ نصیب کی، او الله جل شانه په دنیا کې داسې د ژوند تېرولو توفیق راکړي چې الله پې راضي کېږي، او کړي ګناهونه بدعملۍ دې راته الله پاک معاف کړي. واخر دعوانا الحمد